ړومبی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کومو خوش قسمتو او سعادتمندو هستیو ایمان راوړیو د هغې تذکره شوې وه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت خدیجه رضی الله عنها، حضرت علی کرم الله وجهه، زید بن حارثه رضی الله عنه وغیره وغیره. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مکه مکرمه کې ډېر مخوري سړی و، ډېر هوښیار، ډېر زیرک، ډېر حلیم او بردبار، صبرناک او تاجر او د خپل قوم مشر. د ده مجلس کې به خلک کېناستل، د نبی رایې اخیستې، د نبی مشورې اخیستې، د تجارت او کاروبار په حوالې سره او نور امورو کې هم. د ده ګڼ دوستان چې کله دی مسلمان شو نو د ده په دعوت سره د ده ملګري چې د ده سره کېناستل نو دا هغه وخت دی چې دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام او ښکاره نه و، لا پټ پټو. د دې وجه نه چې دا خلک په اولني فرصت کې منکر نشي، سکوټ دشمنانو نه ګرځي. هر یو کس په هر یو کار په حکمت سره کول پکار دی. دا هغه حکمت دی چې قرآن کریم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله فرمایي: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ته د خپل پروردگار لارې طرف ته په حکمت سره رابلل کو او دای سره ته خبرې په هغه طریقې کوه چې کوم هغه احسن طریقه ده، بهتره. کله یو سړی اوس په دې وخت کې مثلا هغه دین طرف ته راوړي یا طالب دی مدرسه کې سبق وی اولای اوې یا امیر صاحب دی جماعت سره لاړو چلې ولګوله څلور میاشتې تیرې کې نو چې کله دی بیا واپس کور ته راشي نو دی پلار ته وایي چې پلاره ته به هم بستر اخلې د الله په لار کې بوځې، مور ته وایي ته به هم وځي، یا به دې کور کې ځیم یا به تاسو یې. نو چې داسې سخت انداز ته اختیاری نو دې سره شاید د دین نه دا خلک نورم متنفر شي په ځای د دې چې دین ته راشي. دا طریقه خطا ده، دا د حکمت خلاف ده. مور ستا مور ده، پلار ستا پلار دی، مشر رور ستا مشر رور دی، ستا مشران ستا مشران دي. دا غیر مشرعي خیال بساتي په حکمت سره، په حکمت سره په کلاره کلاره بدا کې. او په دې وخت کې داسې حالات مخې ته ډېر راځي چې بې ځایه بې موقع یو انسان چاته نیکه خبره وکړي، خبره نه کوي، بلکل ټیک وي، خو وي بې ځایه بې موقع او ډنګ او ترتیب د خبرې کولو انداز خطایي. نو په ځای د دې چې هغه کس سمې ته لارې ته راشي هغه داسې ټکې د خولې نه راوباسي چې هغه به کافر شي. ما کېدای شي چې دا واقع مخکې بیان کړي، زمونږ د مدرسې یو فاضل طالب چې سبق یې ویلی و بیا غالبا چې فارغ شوی و مدرسې نه، ما ته یو ځل په ټلیفون باندې خبره وکړه، چېرته لرې و. ما ته وایي چې زه یې ورته تپوس کوم، ما یې وایه چې زه په فلاین کوچ کې روان وم، نورې سورلۍ هم ناستې وې او ډرایور سندرې چالو کړي، ګانې ولګولې. ما ورته ویې چې استاد دا بند کړه، نو هغه بند کړو. ما سره مخامخ په سیټ باندې بل کس ناست و، نو هغه ورته ویې چې استاد دا چالو کړه. نو هغه ورته وایي چې د امیر صاحب ډرایوران خو ټولو ته امیر صاحب وایي، ګیرې والا ته د امیر صاحب ووایي چې بند کړه، نو ما بند کړو. نو هغه کس ورته وایي چې زه ته وایم چالو کړه، او نو هغه چالو کړو. نو ده ورته ووایي دی طالب چې ګوره حدیث مبارک کې داسې راځي، نو هغه ورته فوراً حدیث ته سپکه او کنځله وکړه. اوس چې یو سړی د حدیث څه دي هغه خو په غوسه کې و، خو پوهېدو نه په ځان
او دغه وخت کې چې کوم دی نو دا غوسه چونکې د هغه د خپل طرف نه و نو په دې باندې نیول کېږي او حدیث مبارک خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی قول دی او چې څوک د پیغمبر خبرې ته داسې سپک او بدره ده او کنزل وکړي نو د هغه د ایمان به څه حالت وي نو ما ته وایي چې د دې سړي څه حکم دی ما ته د هغه حکم پرېږده خو ستا څه حکم دی چې داسې بې موقع ته خبره کوله ځکه چې ته سبب جوړ شوې د هغه د دې خبرې نو الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه د خپل پروردگار لارې طرف ته په حکمت او په ښکلي واز سره رابلل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعوت د دې وجې نه ښکاره کړو خو چې کوم کسان مسلمانېدل هغوی به د خپل ملګرو سره پټ پټ وینا کوله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وینا باندې او د هغه مجلس کې په ناستې باندې د هغه په مجلس کې په ناستې باندې ګڼ کسان مسلمانان شو د خپل قوم مشران سربراورده خلک لکه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ذو النورین خلیفه ثالث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې عشره مبشره کې او د حضرت عمر رضی الله عنه د شورا خاص منبر مشر دا د صدیق اکبر رضی الله عنه په دعوت سره مسلمان شوی حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ترور زوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په باره کې فرمایي لكل نبي ان لكل نبي حواري وحواري زبير د هر یو پیغمبر یو خاص مشیر شته زما حواری غزبیر دی او حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه چې دا عشره مبشره کې دی او په احد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاسه داسې راټیټو غشي وریدل غشي به ټول په شا غشتل په لاس به منی کول لاس ټول شل شي او د غشو د وجه هغه ټیم کې غشي داسې یو لکه ګولۍ چې نن سبا وري او حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې دا عراق او ایران او آذربایجان او ارمینی او د ترکی د ټول علاقې د حضرت سعد په لاس باندې فتح شوي دي دا کمانډر د مسلمانانو غټ د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې دا کسان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت سره مسلمانان شو په ابتدا کې او ورو دا خلک یو د یو سره ملاویږي پټ پټ د بل سره ملاویږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري وخت به پکې لګېدو پټ پټ دعوت دننه چلېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلقې ته راتلل حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه چې په 55 هجری کې د حضرت معاویه رضی الله عنه په دور خلافت کې وفات شوی دی صفا غر باندې د کورو د مسلمان شو په ابتدا کې دا هغه کس دی چې د کور دار ارقم د دین اسلام ډومبنۍ مدرسه ډومبه مسجد ډومبه د دعوت ځای ډومبه تربیتګاه او اصلاحي مرکز هر څه هر څه د کور کې به پیغمبر علیه السلام کې ناستو د کافرونو پټ مرګري به وسره او دا تر کلونو پورې دا سلسله چلیدلې ده تقریبا 6 کالو پورې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف کسان مرګري کېدل حضرت علی رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې مرګرو ته اول سخول مز او دس مز به وتخول شي مز کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو کس دو کسان ځان سره په کور کې یا بهر ادرول مز به کول یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر اوت د آبادۍ نه بهر علي سی ور سره دی د هغه ټایم کې نوخیزو هلکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مز ولاړ دی او حضرت علی رضی الله عنه وسره خی طرف ته ولاړ دی ترې ابو طالب صاحب چې هغه مسلمان نو او ډیر خوږمن ترې مسلمان نو خوږمن ډیر هغه تېرېدو نو چې وی کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې دا سړي دا تاسو چې ښکته پورته کېدی دا کوم دین دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه د الله پیغمبر یم، ادعو الی الله جل جلاله طرف ته خلق را بلم، د هغه یووالي او د هغه توحید طرف ته، او زمونږ الله معبود یو دی او د هغه سره څوک شریک نشته، او دا بوتان چې تاسو عبادت کوئ نو دا معبودان نه دي، دا باطل دي، د نفع او نقصان چاته نشي ورکولی، د عبادت تره مه کوئ. نو ابو طالب صاحب ورته وایي چې بچی زه خو دا دین نشم قبلولی، د پلار نیکه دین نشم پرېښوی، خو چې څه دې خوښه یې هغه کوه او زه به ستا دفاع کوم، ستا په شا به ولاړ. بیا علي زوی و، هغه ته وایي چې علي دا کوم دین دی؟ هغه ورته دغسې خبرې وکړې چې ما په الله باندې او د الله په رسول باندې چې دا د الله پیغمبر دی په ده باندې ما ایمان راوړی دی او زه دا د الله جل جلاله بندگی کوم. نو ابو طالب ورته وایي پلار دې سوي ته چې بلکل ټیک ته د ده مرسته کو، د سره خوا کې ودرېږه چې چاته پرې نه دی یوازې. یو ځل په یو موقع ورسره خپل بل زوی جعفر رضی الله عنه چې دا د حضرت علي صاحب ورور دی، دی بیا مسلمان شوی، دی ورسره بیا رالل. نو ابو طالب چې وکتل چې دی دواړه په مز ولاړ دي، نو جعفر ته وایي چې تم ورسره دی بل طرف ته ودرېږه. دوه کسان چې کله امام او مقتدي، نو هغوی به په جمع کې داسې ودرېږي چې دا امام به دا مقتدي خپل ښي طرف ته ودرېږي، یو ځای به ودرېږي، شاته به ورپسې نه وي ولاړ. د دوو کسانو د جمع آداب دا دي. نو ابو طالب ورته ووایي حضرت جعفر ته چې ته ورسره د ګس طرف ته ودرېږه، دواړو طرف نه د ده ملا مضبوطه کوي. نو هغه ورسره ودرېدو، هغه مسلمان شو، ایمان یې راوړو حضرت جعفر رضی الله عنه. تپوس یې وکړو، بیا مسلمان شو. دغسې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته اودس خولو، او دا اودس ورته حضرت جبریل خولی اول، او مز به ورته خولو، دا مز هم ورته خولی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې د مکې نه بهر یو آبادۍ ته ووتو، حضرت جبریل علیه السلام یو ځای ته داسې ګزار ورکړو، نو هغې نه چینه راووته، نو په خپله یې اودس وکړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې داسې اودس وکړه، او بیا 2 رکعاته مز وکړو. بیا ورته وفرمایل چې داسې مز کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها ته فرمایل چې داسې اودس کو، داسې مز کو. علي صاحب ته یې وایي چې څوک مسلمانېدل نو هغوی ته به یې دا طریقه خوله. دا عملي طریقې دي. په خپلو کورونو کې نن سبا خپلو زنانو ته، بچو ته چې څوک د دین نه ناخبره وي، نو عملي طریقه خول پکار دی. دا ورته مه وایه دا هم ټیک ده چې ته ورته وایې خوله 3 ځله کنګاله که، اول لاس 3 ځله ومینځه، بیا 3 ځله خوله کنګاله که، بیا 3 ځله پوزه کې اوبه واچو، بیا مخ ته لبې واچو. نه، لوټه راواله او کښېنه، او دا بچي کښېنو او اهل و عیال کښېنوه، او ورته وایه چې بچی اودس داسې کوو. نو بیا د سنت مطابق اودس وکړه، او بیا هغوی ته وایه چې دا د اودس کولو طریقه ده. اوس به هغوی ته اسان شي. مونځ چې مونږ زده کړی دی دغسې به زده کړی دی، په وینا سره نه بلکې د بل په ښودنې سره مې زده کړی، عملي تعلیم. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به دا ملګري کېدل، دی به کله کور کې دننه، کله بهر پټ دشتې ته به ووتل، هلته به یې مونځ کول. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یو ځل د څو ملګرو سره بهر ووتی او په مونځ باندې ولاړو. آبادۍ کې به یې نه کوله چې دا کافر مشرکین مو ونه ویني، د اذیت رانه کړي. بهر دشتې ته وتلي، نو هلته کې یو کافر او مشرک رالو، د کافرو خو هغه ټایم کې زور و. نو حضرت سعد رضی الله عنه دوی ته ډېرې سپکې سپورې وکنځلې او بد رد ووایي چې دا تاسو څه کوئ. حضرت سعد رضی الله عنه ورته په قهر شو. نو ښکته یې وکتل، نو دا اوښ د جامې یو اډوکی پروت، هغه یې لاس ته رالو، نو هغه یې د کافر ته سر ته راخلاص کړو. وایي دلته هم باران نه پرېږدي، په هغه باندې وینې راماتې شو. نو دا حضرت سعد رضی الله عنه ډومبی کس دی چې د ډومبی ګزار د الله په لار کې په یو کافر او مشرک کړی دی. د په باره کې د په مناقبو کې راځي، اول من احراق دما فی سبیل اللہ، پہلا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں کسی کافر اور مشرک کا خون بہایا. دا ډومبی کس دی چې د الله په لار کې د یو کافر وینه توی کړي. د حضراتو به داسې مزونه کول، رو رو به خلک مسلمانېدل.
عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په سابقین اولینو کې دی چې چا ډومبه اسلام قبول کړی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په صحابو کې عظیم شخصیت، علمی او فقهی اعتبار سره د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه فروعی مسائلو کې زیات تر د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه علم دی بکی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې ما د عقبه ابن ابي معيط کافر او مشرک ساروي سرول ګړي بيزي می سرول او د چې څنګه انبیاء سرول دي نو داسې صحابه هم سرول نو د فقیر او مال وسرون نو په مزدوري به د یو کافر مشرک عقبه ابن ابي معيط چې د واقعات ان شاء الله راشي دغه کس دغه کافر د لاس نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر اذیتونه او تکلیفونه رسیدلی او دا بد قسمت په حالت د کفر او د شرک کې بیا قتل شوی ډیر داسې و چې غیب ایمان راړ دا ښه کار چې چرته وي نو دا یاد ساتئ مې پرېږدئ چې څنګه د ښه کار اراده په زړه کې راپورته شوه نو فوراً یې کو کېدای شي چې د دې نیک کار د وجې نه الله جل شانه تا باندې ډېر فضل وکړي ډېرې مخې ته پرانیزي. زه تاسو ته صرف یو واقع ضمناً په دې منځ کې بیان کړم. ابو سفیان چې څنګه نور د کافرو د مشرکینو په مکه کې مشرانو سردارانو داسې ابو سفیان ډېره زمانه مشري کړې ده د کافرو، لیکن د جنگ نه علاوه داسې نه ده ثابته چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته داسې ذاتي طور سره اذیت او تکلیف رسول. البته مشري د کافرو کړي دته الله جل شانه د اسلام توفیق ورکو د فتح مکې په موقع او د دې واقع د ابتدا کې کېدای شي چې دغه واقع الله جل شانه خوښ شوي او ایمان د هغې په وجه الله پاک قسمت کې نصیب کړی. او واقع دا ده چې یو ځل حضرت فاطمه بیبي چې ماشومه وه بچی وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده دا ابو جهل ته لاړه ورته وایي چې ته زما پلار ولې تنګې؟ ابو جهل به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر تنګول وایي ته زما پلار ولې تنګې؟ نو ابو جهل ورته په مخ باندې سپېړه ورکړه. حضرت فاطمه رضی الله عنها په ژړا راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ځکه چې ماشومان چې څوک وژړوي نو پلار ته مور ته ویلی شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه برداشت کړي صرف د الله دپاره د دین اسلام دپاره. ورته یې وفرمایل چې بچی لاړ شه هغه سړي ته ووایه. ابو سفیان یو طرف ته ناست وایي چې ده ته ووایه دی دغه وخت کې کافر و. حضرت فاطمه رضی الله عنها لاړه ابو سفیان ته یې ووایي. ابو سفیان ته چې ووایي نو ابو سفیان ورسره پاڅېده وایي کوم سړي ګزار درکړو؟ وایي د ابو جهل یې ورته وښول. نو ابو سفیان هم سردار و کافر دی ورته وایي چې ته مې یو څپېړه دغسې ورکړه. ابو جهل ته په دې مخ څپېړه ورکړه. کېدای شي الله جل شانه د ده دا عمل خوښ شوی او دی بیا وروسته مسلمان شوی او اسلام کې بیا وروسته مضبوط شوی او ډېر خیر ته دین اسلام ته رسېدلی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر وته او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره د دوه په دوه دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شپونکې او د عقبه ابن ابي معيط ساروي سرول. نبی کریم صلی الله او د مسلمان شوی نو دا ابتدا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ستا په دې څاروو کې پی شته لنګه شته. عبدالله ابن مسعود وی چې ما ورته ووایي چې صاحب انا امین زه امین یم زه امین یم یعنې زه امانتدار یم څاروي زما نه دي پردي دي د غوښپونکي د پردو څاروو نه پی څنګه درکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اوچه یا بچی پکې شته؟ وایي چې یو ډېرې دي پکې. وایي یو ما ته راوله چې راوسته نو د هغې په تو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غولانځ ګوتې ووهلې. غولانځ یې یا ویانوتې لږ ساعت کې راوږده شول او پیونه ډک شول او ویله شل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق صاحب ته هم ورکړل، عبدالله ابن مسعود ته هم ورکړل او په خپله یې مسکل او بیا یې هغې تو سره او غولانځ سره مخاطب شو او ویې فرمایل چې پورته شه د الله په حکم سره.
نو هغه تی بیا په بره لاړل غولانځې غیب شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې ما دا معجزه ولیده ناشنا کار. نو ما وی چې صاحب ما وی چې دا حق ته پیغمبر دی. ما ورته وی چې ما ته کلمه ووایه. نو کلمه یې ورته وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مسلمان شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې یا رسول الله علمني، ما ته اوس دین وښیه، مسایل راته وښیه. ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر باندې لاس راښکلو او راته یې وفرمایل چې ته انشاءالله داسې ځوانې زلمې معلم چې تا ته به الله پاک تعلیم نصیب کوي انشاءالله علم. دعا یې راته وکړه د برکت او ویې چې تا ته به الله جل شانو تعلیم نصیب کوي، ځکه چې د دې ډومبۍ خبرې نه پیغمبر علیه السلام فهم کړه چې دا سړی هوښیار دی. د چې هغه ټکی وکړو چې زه امانتدار یم، امین یم، دا څاروي زما خپل نه دي. نن سبا مسلمان د دې خبرې احتیاط نه کوي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په ابتدا کې مسلمان شوی. دغسې نور حضرات، حضرت خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله عنه دا صحابي دی، په ابتدا کې مسلمان شوی. دی وایي چې ما خوب ولیدو، په خوب کې وینم چې یو ځای کې اور بلیږي او ما پلار د لاس نه راکاږي او ما اور ته غورځوي او زه ترې په شا شازم. په دې کې مې وکتل نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شا د اړخ نه راغلو، نو زه یې ونیوم او راښکلم، بچې کوم د پلار نه اخلاص کړم. ما وایي ابوبکر صدیق صاحب ته خوب ووایي چې صاحب داسې خوب مې لیدلی دی. نو ابوبکر صدیق راته وایي چې دې خوب نه دې دا معلومیږي چې ستا الله جل شانو فیصله د ایمان کړې ده او ته مسلمان شه، او داسې ښکارېږي چې ستا پلار دی به تا نه پرېږدي ایمان ته، خو د پلار خبره په دې کې مه منه، دا پلار تا جهنم ته غورځوي او دین اسلام به تا د جهنم نه بچ کوي. دی ورته ووایي، نو دی وایي چې ما ورته ووایي چې زه مسلمانېږم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې بوتلو. دا هماغه کس دی چې د صدیق اکبر په دعوت سره مسلمان شوی. چې کله رالو اسلام یې قبول کو، پلار ته یې پته ولګېده، نو پلار یې یو لرګی راوچت کو، سر ته یې ورته راخلاص کو، په سر باندې وینې راماتې شو، ډېر یې ووهل. ورته یې ویل چې فلانکي ډینګړي تا د پلار نیکه دین پرېښو او تا ایله بیله ما ته دا خبر راوړو. بیا یې ورته ووایي چې زه به تا د کور نه وباسم او په تا به روټۍ بنده کړم. نو دی وایي ما ورته وایي چې پلار رازق الله دی، رزق الله ورکړي. صحابه کرام چې څنګه مسلمانان شول نو داسې به د هغوی بیا هر څه درنه بدل وي. ما ورته وایي چې رزق ورکوونکی الله دی. نو بیا چې کله مې دا خبره وکړه نو نور مې پلار په قهر شو، غصه شو او ما ته یې کنځلې ډېرې زیاتې وکړې. ما ته یې ووایي چې زما د کور نه وځه او زما وروڼو ته یې وې چې خبردار د ده سره تعلق ونه ساتئ، کوم یو سړي د ده مرسته وکړه نو هغه کس به م د کوره وباسم او دغسې حشر به یې کوم لکه څنګه چې مې د ده کړی. دی وایي خالد ابن سعید ابن العاص چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به زما د دې واقعې د وجې نه ډېر خیال ساتل او ډېر اکرام به یې کول. نو رزق خو د الله جل شانه په لاس کې دی او عزت د الله جل جلاله په لاس کې دی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله جل جلاله څخه عزت دی او د الله رسول څخه عزت دی. پلار یې دا خیالو چې دی به ذلیل شي چې زه د کوره وباسم، یوازې به شي او زه دته روټۍ ورکوم نو د په ده باندې به دا رزق بند کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم درته چې لاړو نو الله جل شانه عزت هم سیوا کو، رزق هم سیوا کو. نو دی وایي چې یو ځل مې پلار ووی بیمار شو، وی که زه د دې بیمارۍ نه ښه شم، نظر یې ومنلو، که زه د دې بیمارۍ نه ښه شم نو زه به دغه خلک چې کوم دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو، ورسره مسلمانان دی سره به جنګېږم او دی به د دې مکې نه وباسم. نو ما وی چې یا الله د دې بیمارۍ نه مې دا پلار پامسې، په هغه بیمارۍ کې مې پلار مړ شو. دا خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله عنه. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه وایي چې ما خوب ولیدو. دا الله جل جلاله چې د چا ضمیر به صفا نو الله پاک به د هغه په زړه کې ایمان اچولو. دغسې
ورپسې رستو بیا هغه کسان مسلمانان شوي دي چې د چا په زړه کې تیاري ډېرې نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه پرشته کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ماما خیلۍ کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی حضرت سعد چې ما خوب ولیدو په خوب کې وینم چې توره تیاره ده او داسې تیاره ده چې ما ته ځمکه خپل لاس هیڅ شی په نظر نه راځي ناڅاپه مې وکتل نو په هغې کې یو سپوږمۍ راښکاره شوه په تیاره کې په هغې کې سپوږمۍ راښکاره شوه او دغه سپوږمۍ پسې زه روان شو چې رڼا ده ته تیاره نه وځم چې مې وکتل نو زما نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان دی او علي صاحب روان دی او زید ابن حارثه روان دی دا هغه کسانو چې وړومبی مسلمانان شوي نظم په هغې پسې روان شوم چې سهار پاڅېدم نو حضرت سعد رضی الله عنه صدیق اکبر صاحب ته دا خوب بیان کو نو د هغې تعبیر هم به ته دا ورکوې دغه سپوږمۍ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او تا مخکې څه کسان مسلمانان شوي دي یو روایت کې راځي چې دی وایي چې زه دریم قسم چې مسلمانان شویم بعضې وایي شپږم نمبر نو فوراً اسلام قبلو ایمان راړه نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مسلمان شو دغسې نور حضرات ورپسې مسلمان آیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې پټ ناستو هلته به عبادت کو خواوشا خلکو ته پته لګېده چې څوک به د یو ځای نه بل ځای ته تلل نو خبرې به کېدې چې دغسې په مکه کې داسې چل دی ابو ذر غفاري رضی الله عنه صحابي دی د بنو غفار قبیلې سره تعلق دی دی وایي چې ما واورېدل نو ما خپل رور دی اونیس هغه مې راواستلو ما ورته وایي چې روره لاړ شه او د دې سړي لغونې ما ته حال احوال راړه چې دا د پیغمبرۍ دعوه کوي نو رور یې رالو مکې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیدو ملاقات یې وشو او بیا واپس لاړو نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه ته تپوس کوي چې څنګه چل دی ورته وایي چې د ښو خبرو خلکو ته دعوت ورکوي او د بدو خبرو نه منې کوي خلک او سلک کسان ورسره ملګري شوي دي او ډېر خلک دشمنان دي او یو څو مختصر خبرې وکړي نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې ما ورته ووایي چې تسلي مې ونه شوه ستا په دې خبرو زه په خپله ځم ابو ذر رضی الله عنه د خپل وطن نه را روان شو مکې ته رالو دغه وخت کې د مشرکینو به سخت نظرو په بهر نو وارد پردیسی ناشنا مسافر باندې هم چې سینې دا د سره ملګری شي نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه فرمایي چې زه رالم حرم کې ناستم خانه کعبې سره ما وی چې دا سړی به زه څنګه معلوموم چې ما ته پته ولګېږي چې دا هغه پیغمبر دی اوس که تپوس کومه سینې د دشمني او ما ته نقصان راورسوي د مکې خلک خو د مکې دا خو بهرنی سړی دی نو بهرني سړي ته خو نقصان رسول اسان نو ویې زه چپ وم نو حضرت علی رضی الله عنه هغه تېرېدو ما ته یې وکتل نو ما ته وایي چې مسافر یې ما ورته وایي چې یو نو ما ته وایي چې تا به لکه څه خوړلي م ني دی وایي چې ما ځان سره لږې اوبه وړې وې او څه خوراک مې وړی ختم شوی او دغه زمانه خو د هوټلو د سره یې ونه ما ته وایي چې ما پسې راځه نو زه یې کور ته بوتلم مېلمستیا یې وکړه زما شپه مې تېره کړه ورسره چې سهار شو ما ته وایي چې خپل کار پسې ځه خبرې اترې به دوو کسانو نه شوې کولی خصوصا چې کوم یو سړی به بهرنی و زه رالم وایي بیا حرم ته ده نه مې دا تپوس ونه کو چې هغه پیغمبر څوک دی ما وایي چې ته دا دشمن ني حرم ته چې رالو بیا ناستې ټول ورځ مې تېره کړه بیا علي صاحب تېرېدو زما خوا کې نو ما ته وایي چې لکه مسافر خپل منزل ته نه دی رسېدلی ما ورته وایي چې یو مطلب دا دی چې د کوم غرض دپاره راغلی هغه کار دی نه دی شوی ما ورته وایي چې نه بیا یې بوتلم ځان سره شپه مې تېره کړه خوراک یې را باندې وخوړلو مېلمستیا یې وکړه بیا په سهار زه بیا راغلم په درېیم ځل بیا داسې وشول نو ما نه تپوس کوي چې ته نن درېیمه ورځ د تا زه وینم ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی ما ورته وایي که امان راکې نو یو خبر راته کوم ما ته وایي چې تا ته امن دی ما ورته وایي چې زه خو هغه پیغمبر سره چې وایي چې زه پیغمبر یم هغه سره ملاقات کولو ته راغلی نو دا خو حضرت علی رضی الله عنه په اول ایمان راوړی ورته وایي چې بالکل ټیک ده زه هم هغه څخه ځم ته ما سره راځه خو داسې به راځې
چې خلک دا ونه وایي چې دا د سر روان دی. زه په لاره ځم او هغه څخه تا بوزم، خو که زه چېرته خطره محسوسوم نو زه به اودسماتي ته کښېنم او ته به زما نه تېر شي، ته به ما ته ایسارېږې نه چې څوک دا ونه وایي چې دا د څخه راغلی. وایي دغه یې ما ته وایي. ما ورته وایي چې ټیک ته دی زما نه مخکې لاړو، زه یې دار ارقم ته ورسولم. هلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی. رور ورته مخکې نه خبرې کړې وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې زه خبرې وکړې نو هغې نه پس د اسلام قبول کو. دی چې څنګه مسلمان شو نو ابوذر رضی الله عنه ناشنا واقعات دي. په هغې کې یو دا چې دی خانه کعبې ته رالو نو دغه وخت کې خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت عام شوی نو خانه کعبې ته رالو نو خلکو ته وایي چې خلکو زه مسلمان شو. چې څنګه یې دا ووی نو خلک پې ټول را جمع شو، چا په سپېړو، چا په لرګو، چا په چیترو، چا په څه والو، ډېر زیات یې والو، بې خوده شو. حضرت عباس رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام تره دی، بنو هاشم خاندان نه دی او بنو عبدالمطلب نه دی، خبرې منلې کېده. رالو خلاصې وکړو، خلکو ته وایي چې څه کوئ؟ دا خو د بنو غفار سړی دی او په هغې باندې ستاسو تګ را تګ دی، تجارتي قافلې پې باندې ځي، که دا خلک تاسو ته په لاره کې راووتل بیا به څه پرېښو خلکو. په سبا داسې وشو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته لاړ شه خپل ځای ته. دی خپل ځای ته رالو، دی او د ده رور او په کور کې چې کوم افراد وو هغه مسلمانان شول. بیا وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه تللی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغسې اکه دوکه کسانو اسلام راړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د الله جل جلاله د طرف نه حکم شو یو ځل وحی براله وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین او تخپل قام قبیله او خپل خاندان او یراوه د الله جل جلاله نه او هغې ته دعوت ورکه چې دا اعلان دا نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل آیت نازل شو فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. اے پیغمبر ته ودرېږه پاسه، تا ته چې د کوم کار امر دی هغه اوس خپروه، د هغې دعوت عام که. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې اوس د الله جل شانه د طرف نه حکم د خبرې د ښکاره کولو دی چې عامو خلکو ته ښکاره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه وایي د بچي په شان وایي د تره زوی وسله لوی شوی ایمان یې پرې راوړی دی. ورته وایي چې علي ما ته خو یو درې څیزونه پیدا که، یو سا اوړه چېرته نه راړه او یو د بیزې دسته راړه، دا مخکینۍ خپې چې وي دا نلۍ، دغه یو نلۍ ورته یاد کړو دا راړه، او درېیم یو کاسه کې پی راړه. دا څیزونه ما ته راړه، زه د خپل قوم او خاندان ته دعوت ورکوم او دوی ته دعوت کوم د الله جل شانه پیغام ورته اورم، خو روټۍ به ورته وکړم نو په دې طریقه به دوی را جمع شي. نو علي صاحب وایي چې ما ته څنګه وفرمایل نو زه زر لاړم دا څیزونه مې پیدا کړي. نو یو سا اوړه چې وي نو هغه تقریبا نن سبا 3.5 کیلو یا څه کم 4 کیلو جوړیږي دا اوړه، او هغه زمانه کې به اوربشې وي، د اوربشو اوړه. او یو یې د بیزې دسته پیدا کړه دا هډوکې، او درېیم چې کوم دی نو کاسه کې مې پی پیدا کړي. رامړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم. هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې اوس لاړ شه او پخلی تیار شو. اوس د دې خپل قام بنو عبدالمطلب د قریشو چې کوم زمونږ د خاندان خلک دي هغه راوغواړه. نو علي صاحب وایي چې 40 کسان ما جمع کړي، په هغې کې د پیغمبر علیه السلام ترونه ابو طالب، عباس، حمزه، ابو لهب امترو ترونه یې مو پکې، نور مشران د خاندان او کشران 40 کسان مې راوستل. هغه یې رالل کېناستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نلی اوچت کو او د خولې مبارکې ته یې نږدې کو، په غاښونو یې په هغې چک ولګولو، بیا یې واپس وغورځولو په هغې کې. د ده سره خو محبت د خلکو امین او صادق او معاملات او سیرت یې داسې په خپل قام قبیله کې تېر کړو چې د هر چا خوښ، دشمني ورسره صرف او صرف د دې د وجې نه زیاتېده. بیا ورځ تر ده چې کله یې نبوت ښکاره کېده. نور خو یې داسې وو چې لوڼه یې ورته ورکولې، رشتې یې ورته ورکولې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې راځئ هلمو دا دعوت وخورئ. دعوت چې خوړو نه خلک 40 کسان په هغې کاسه باندې ماړه شول او هغې کې پاتې شوه، هغه وړو باندې ماړه شول، روټۍ هغې کې پاتې شوه او هغه پۍ او کاسې ورپسې بیا پۍ څکل او هغه 40 ته وڅکل او په هغې کې پاتې شول. دا معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې ته آیات وایي. یو آیات د نبوت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې دلالت کوي چې دا د الله پیغمبر دی. د نبوت د دعوی سره یاد ساتي سحر نه جمع کیږي او چې څوک پیغمبر وي د الله هغه ساحر نشي کېدی. چې کوم سړی ساحر وي نو هغه پیغمبر نشي کېدی. سحر او پیغمبري د اور وبدي، اور او بې خپله کې نه یوځای کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیات نن سبا هم شته. بعضې آیات د الله جل جلاله په قدرت او په عظمت دلالت کوي، بعضې آیات ناشنا نن سبا هم پېښېږي. لکه پرون نه بله ورځ سپوږمۍ تندر نیولی او زلزله راغلې وه د غرمې د بُد په ورځ. زلزله ښه تیزه جټکه وه. دا آیات دي د الله جل جلاله. او سپوږمۍ تندر نیول دا آیات دي د الله جل جلاله. د دې مطلب دا چې د الله نه ویریږئ. اسې خو انسان ته عقل ورکړی دی، سرسترګې ورکړي دي، قرآن کریم شته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او تعلیمات شته. د دې څیزونو نه بغیر د انسان ته پکار دی چې په الله باندې ایمان راړي او کامل او مضبوط ایمان راړي او د خپل پیغمبر سیرت هغه خپل کې په هره ګوشه د ژوند کې په هر اړخ کې بغیر د دې آیاتو. لیکن کله کله الله جل جلاله داسې کوي چې خلک ډېر غفلت کې پراتی، کسل کې پراتی، شپېته کاله او یا کاله په دې تیر شي، د ده په ذهن کې د آخرت فکر نه پیدا کېږي، د آخرت سوچ نه پیدا کېږي. ما باندې د الله جل شأنه د طرف نه څه احکام فرض دي دا نه، دا آیات دي. نن سبا چې کله دا آیات څرګند شي نو بعضې خلک د هغې نه مزې اخلي، بعضې خلک د هغې نه مزې اخلي. لکه بله شپه سپوږمۍ تندر نیوله نو ډېرو خلکو به د دې تماشه کړي د خوند لپاره چې دا هم ووینو چې سپوږمۍ سرم وي او د هغې نه ګیر چاپېر چې کوم دی نو شنه کرښه وه دا هم او سپوږمۍ وي د خپل مقدار نه غټه وه، سوپرمون وه. نو دا تماشه چې څنګه نن سبا اغیار کوي یهود او نصارا او خاندي خوشحالېږي، دغسې مسلمان هم دا تماشه. دا انتهایي اوده کس دی، د ده مثال په شان د مرده دی، مړ دی د الله په نزدې. دویم هغه کس وي چې هغه وایي چې زه مړه دا خو کېږي، تندر سپوږمۍ هم نیسي، نور هم نیسي او دا حالات چې کوم دی نو راځي او دا داسې چل وشي چې د انور او د سپوږمۍ ترمنځ ځمکه حایله شي نو بیا سپوږمۍ تندر نیسي. نو هلکه دا ځمکه چا حایله که د نور او د سپوږمۍ ترمنځ چې تر اوسه پورې نه کېده، خو دا الله کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نور تندر نیولی و. وی فرمایل او د جاهلیت په زمانه کې دا دستورو، هغوی به وی نن سبا یو څه ویلی کېږي، هغه زمانه کې به بل څه ویلی کېدل. هغوی به وی چې د انور یا سپوږمۍ تندر نیسي نو لموت احد یا یو غټ سړی هغه مړ شي نو ځکه نور تندر نیسي، او لحیاته یا یو عظیم شخصیت پیدا شي ځمکې ته راشي، دی چې لوی شي نو دی به یو لوی شخصیت جوړیږي غټ سړی نو د هغه د پیدایش د وجې نه نور تندر نیسي. کله داسې وي کله داسې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان الشمس والقمر لا آیتان من آیات الله لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته. نور او سپوږمۍ دا د الله جل شانه په نښو کې په آیاتو کې آیات دي، دوه نښې دي. دا د چا د مرګ او د ژوند په وجه باندې تندر نه نیسي، بلکې دا د الله جل جلاله نښې دي. د څه شي نښه ده؟ الله پاک په تاسو یری. بل حدیث کې دي چې الله جل شانه داسې کوي لیخوفهم چې دا خلق په ویری. صحابي وایي چې کله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سپوږمۍ تندر اونیوه یا به سیلۍ راله یا به زلزله راله نو تاسو اوس یو شان کوئ او مونږ چې یو نو مونږ به داسې کول چې فوراً به خلک د کورونو نه راووتو جومات ته ولاړو. جماعت کې به جمع شو، زر به الله جل شانه ته په سجده پرېوتل، مزونو نیتونه به وتړل. ځکه حدیث مبارک کې راځي
كان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله و په صدا غم او حادثه او واقع خبر رااله نو بادر الى الصلاه، بیا به فورا مسترف ته منډه واله، مستبود رید یا الله خیر. وریس چې براله نو وریس د پاره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره پریشان او فکرمند چې کله بدن کله بهر کله دن کله بهر. ام المؤمنین فرمایي چې موږ ته ورځوي چې یا رسول الله وریس خو عام راځي، تاسو د وریځې پر اتلو سره هم دومره پریشان یې دا ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې قوم عاد باندې د وریځې کې عذاب راغلی و، هغوی باندې قحط و باران بندو، ډېره موده پس وریځ راله نو دوی خوشحال شول چې وریځ راله باران به وورېږي او د هغې وریځې نه پې اور راوورېد. زه یېرېږم چې اسیني زما په قوم باندې په امت باندې چې ته عذاب نازل نشي، د دې وجې دننه بهر کې. دا زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالت او دا ویره د مخلوق نه نه. نن سبا خلک یریږي د دې نه چې مړ نشم، بچی مې مړ نشي، کور مې ډوب نشي، مال مې تباه نشي. یره دا نه، یره په خپل بدعملۍ باندې، یره د الله د قهر او عذاب نه، یره د الله د ناراستیا نه، یره د برزخ د عذابونو نه، یره د جهنم نه، یره د الله جل شانه د غضبناکۍ نه چې خدای راته په قهر نشي. د دې نه یېرېدل پکار. په مال خو په ځان باندې خو په وښو باندې خو حیوان او خر هم یېرېږي، ځکه خو چې شین خید به ته پروت یو بل څوک راشي اوچته یې ته نو نه لتې ورکړي. دا یاره خو هر یو کس سره شته، دا خو حیواناتو سره هم شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا نښې تاسو ووینئ فافزعوا الى ذکر الله و الى الدعاء و الى الصلاة. صحیح بخاري کې روایات دي چې کله داسې نښې ووینئ فورا مسته وړاندې شي، دعا وایي، استغفار وایي، دا الله ذکر کوي، الله یاد کوي. دا پکار دی. نه سبا د خلکو پروا نه، معلومات دي هغې کې اضافه کېږي، یو ته وایي بل بل ته وایي. د الله جل شانه نه خیر غوښتل نشته چې څنګه الله پاک دغه نور یا سپوږمۍ لږ ساعت دپاره دا تندر ونیسي نو دغسې دا ختمولی هم شي او قیامت ته به نږدې دا هر څه ختم شي. اذا الشمس کوورت، یاد کا هغه وخت چې کله به دا انور د دې نور او رڼا ختم شي. واذا النجوم انکدرت، او دا ستوري به راپروزي. واذا الجبال سیرت، دا سخت غرونه چې په باران او په ګلۍ او په سیلۍ پروا نشته دا به ټول والوځي لکه د مالوچ. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې چې یو نښه څرګنده شي دا د نبوت دلیل دی، دې ته معجزه وایي. نو دا معجزه وه چې څنګه روټۍ وخوړې شوه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلکو ته خبره کول غوښتل، نو ابو لهب بد قسمت و، د ځان دشمنو، د پیغمبر اسلام دشمنو، د اسلام او د مسلمانانو دشمنو، پرشته کې تره دی. فوراً د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خبرې ته خوله جوړوله نو د مبارک نه مخکې فوراً وي چې محمد تاسو باندې په دې روټۍ کې سحر کړی دی، جادو، پاسئ د ده د خوا نه. خلک یې پاسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم علي صاحب ته بیا ووی، ویې فرمایل چې علي بیا هغسې کار وکړه، دومره فکرمنو د امت دپاره. سبا یې بیا دعوت بیا یې راوغوښتل ځکه چې خپل قام یې رستو پاتې کېدی نه شول. بیا یې ورته ووی چې ګوره زه تاسو خیر طرف ته رابلم او زه چې تاسو ته کومه خبره کوم ستاسو د قوم فرد یم او ستاسو د خیر دپاره یې کوم. بیا سیرت کتابونو کې راځي و حدیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا عام اعلان وکړو او بیا د صفا په غر باندې ودرېدو چې دا وړوکی غر و، په هغې باندې ودرېدو. د مکې آبادي ته ښکته د ګیر چاپېر د خانه کعبې سره د صفا غر شاته غټ غر د جبل ابي قبیس د صفا شاته ځای خالی دی لږونې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز وکړو ټولو ته، یا معاشر بني عبد مناف، یا بني هاشم، ای فلان کو، ای ډینګلو، ټول خاندانونه د خپل قریشو راوبلل او چغې کوي یا صباحا. صباحا چغه به هغه ټایم کې والی کېده په عربو کې دې دپاره چې کله به دشمن حمله کوله نو بیا به چې چا دشمن ولید نو بیا به یې دا ناره وواله نو ټول خلک به راجمع شو، او چې چا به دا ناره وواله نو دا سړی دروغجن کېدی نه شو، وی ټکي ویلی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د آبادۍ ته مخ کو یا صباحا، نو خلک ټول راغونډ شو راووته د کورونو چې څه چل دی.
داسې میدان کې جمع دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غر باندې ولاړ دی، وړوکی غر دی. ورته یې وفرمایل چې که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې غر شاته دشمن راغلی دی، لښکر ولاړ دی او په تاسو حمله کوي، نو تاسو به زما خبره منئ؟ ټولو ووایي چې او په یو آواز، ځکه چې تا تر اوسه پورې دروغ نه دي ویلي، ته صادق یې، ته امین یې، ته رښتیا ویلي دي. نو که چېرې ته داسې ووایې نو موږ ووایو چې رښتیا وایي. نو وی فرمایل چې زه د الله رسول یم او دا بوتان مات کوي او دی نفع او نقصان نه ورکوي او د یو الله په بندګۍ باندې جمع شي. دا یو څو ټکي چې وکړل نو دې موقع باندې ابو لهب ګویا شو او هغه وایي تبا لك سائر اليوم الهذا جماعتنا، العیاذ بالله خیره ورته وکړه چې خدای دې تباه کړه، دې دپاره دې موږ راغونډ کړي. تبا لک، تبا هلاکت ته وایي. دا ټکی چې استعمال کو نو الله جل جلاله د ابو لهب په مذمت کې او د دې الفاظو په جواب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورنکو. الله پاک د اسمان نه وحی نازله کړه پوره صورت تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت یدا ابي لهب، دا ابو لهب لاسونه دې تباشي، یا دا ابو لهب لاسونه تباشل. ځکه چې الله جل شانه سوی نو هغه خبره په خپل ځای ټیک. ما اغنى عنه ماله وما كسب، دې سړی ته نه مال فایده ورکو نه چې د کوم کسب کړی دی. کسب نه مراد بعضې وایي اولاد دي، نه مال فایده ورکو نه اولاد. هېڅوک یې د الله د قهر نه نشي خلاصولی. سیصلا نارا ذات لهب، زر دی چې دی به د غټو لمبو والا اور ته واچولی شي. وامرأته حمالة الحطب، او د ښځه د سره چې هغه ګیډي پورته کوي د لرګو، دا ښه مالدار و چې څنګه دا خاوند دشمني کوله د پیغمبر علیه السلام سره، داسې د ابو لهب ښځې د هغه نه زیاته دشمني کول. ځنګل ته به لاړه، غنې به یې راوړې د خشاک دپاره، نو د هغې غازغي چې و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لار کې به یې واچول. مبارک چې به چېرته روان و، پورته د دیوال نه یې پې خځله راوویسته چې کله به خانه کعبې ته تلو، داسې اذیت به یې ورکول. نو الله جل جلاله پکې هغه ښځه ذکر کړي. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، د دې په مرۍ کې به د مسدو د منجو پړې، منج موږ ته منج وایو، دا ویښته غونې وي د کوپرې یا دغه د کجوري په وږي کې، د هغې نه به یې رسه جوړول. ګېډۍ راړو او دغه رسه یې مرۍ ته پرېوته او خپي شو او په هغې کې مړه شو. دغه ابو لهب په داسې طریقې سره مړ شو چې دومره خرابې دانې پرې راختې وې چې په زامنو باندې ډېر ګران و دا پلار. خو زامنو یې بیا عیادت او تپوس او خدمت پرېښو، لرې پرېښی په یو کوټه کې. او چې کله مړ شو نو داسې بوی ترې تلو، داسې بوی چې په څو ګزه کې ورسره سړی نه شو ټینګېدی. نو دې زامنو یې خپله نه شو ښخولی، نو توریان یې راوغوستله بش غریبانان. هغوی ته یې ویې دومره پیسې به درکو او زمونږ د پلار باندې خاوره واړوئ. نو هغه توریانو هم پوز او مخونه پټ کړي او لرګي راړل، نو غټ لرګي ورته لاش ته اړم کړل او ډوغل یې ورته کنستې و، نو په هغې لرګو باندې وښویولو، نو هغه ډوغل ته یې واچولو، بیا د پاسې خاوره واړو. په دې حالت مړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قسمه قسم اذیتونه رسول. د ده په زامنو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوڼه کویدن شوې مبارک رقیه ام کلثوم. دی چې کله پیغمبر علیه السلام سره بغض او دشمنی سیوا شو، نو زامنو ته وایي چې تاسو زما زامن یې وی او ویلاړ شئ دا لوڼه دته واپس کړئ او د ده په مخ باندې ورته ووایئ چې دا لوڼه ما ته واپس کړئ، مونږ دا نه قبلوو. ودونه اعلانو شوي، رشته یې شوي وه، ځکه چې دغه ټایم کې احکام لا د نکاح په باره کې نو نازل شوي چې د مشرک سره نکاح نه کېږي. نو په دې کې هغه یو زوی شرمېدو، هغه لا نړو او هغه بل زوی د پلار په وینا سره لاړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې ناستو، د خلکو په مخ کې ورته وایي چې لور مې در واپس کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېره صدمه ورسېده. تاسو ځان ته وګورئ چې د خلکو په مخ کې یو سړی چاته دا ووایي، د هغه به څه حالت وي. نن سبا خو چې معمولي خبرې وایي، د جینۍ
خیال کوي اسی نه بیا څوک تپوس ته ورشتي ته نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه دی هلک ته او ویې فرمایل اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، یا الله خپل یو سپی پې مسلط که. بس دا دغه دوه ټکي کړي. پلار سره تجارتي قافله کې شام ته تلو، په یو ځای کې پړاو اچولی و قافلې او شپه یې تېروله. نو دا پلار هم ورسره و ابولهب. نو دی چې پلار ته کور ته رالو، پلار ته دا خبره کړې وه چې ما ته خو هغه داسې خیره وکړه، ورته وی چې خیال کو ګورې دعای قبلیږي، د ځان خیال ساته. نو اوس مونږ هم نن سبا دا وایو چې د ځان خیال ساته، دا ټکی ټیک نه دی ښه، چې کله دوه کسان رخصتېږي زنانه یا نارینه نو ورته وایي د ځان خیال ساته، اپنا خیال رکھنا. دا ټکی د الله جل شانه د توکل نه سړی اړوي. مسلمان په خپل رب باندې بروسه توکلي. دا ویل پکار دی السلام علیکم، السلام علیکم. دا ویل پکار دی حفظک الله، الله دې ستا حفاظت وکړي. الله یحفظک، الله دې ستا حافظ شي. داسې وایه السلام علیکم په خپله دعا ده. دا وایه چې اپنا خیال رکھنا. دا خو به هغه څوک کوي چې د چا څوک ني. زمونږ خو شته دی رب العالمین، له معقبات من بین یدیه ومن خلفه. اللہ جل جلالہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آگے پیچھے ہوتے ہیں انسان کے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی، انسان کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، وہ حادثات سے، واقعات سے، مصائب سے، تکالیف سے لوگوں کو بچاتے ہیں. دغه فرښتې د انسان حفاظت کوي. گاڑی واوړي سړی بچي، غټ ځای ته پروزي، کوی ته پروزي سړی بچي. چې کله الله جل شانه غواړي چې نیټه اوس پوره ده بیا ته نه دا رستو شي. نو الله جل شانه خو ستا داسې حفاظت کوي، ته نه غواړې او ستا حفاظت کوي. نو بیا دې ته څه ضرورت دی چې خپل ځان خیال کو. دغه د ځان خیال خو ارسل لو کړي دي، دا ټول خلک تباه دي چې کوم کافر دی او مشرک دی. چې کله انسان خپل حفاظت په خپله شروع کو نو الله جل شانه حفظ ته نه پورته شي. اسباب په درجه کې کو، لیکن عقیده او یقین په دې ساته چې الله جل جلاله زما حافظ دی، ما باغه حفاظت کوي. زما نه در و دیوار کولی شي، نه مان و ملال کولی شي، نه جایداد او پراپرټي کولی شي، نه اولاد او عزیزان کولی شي. حفاظت به زما الله کوي. ته د الله جل شانه سره شکلک، الله جل جلاله به ستا حفاظت کوي. دغه د ابو لهب زوی عتبه یا عتیبه په دغه سفر کې خلکو مشر سردار ابو لهب خلکو ته وی چې دته د سامانونه غون کوي چې د پاغې د پاسه ودی شي. سامانونه د قافلې ټول خلکو انبار کړل او د غزوی ته پاغې د پاسه ځای سم کو. نور ټول خلک پزما قسم لاستل. شپه شوه چې دوی په آرام وده شول، غرق خوب باندې ورلل. نو شیر مخرالو، هغه علاقه کې شیرمخانو، شیر مخرالو او خلک بویول او چاته یې څه نه وي. او ناڅاپه په خلکو د پاسه ټوپ کو په هغه ډیري باندې، او چې خپل ښکار یې ولید نو په دې مرۍ ورته غاښونه خښ کړل. او چې څنګه یې په غاښونه خښ کړل نو وینه یې اوس کله هغه چغه وویسته ډومبې چې خلک پاسېدو نو بیا زمري کار کړی او خلک ویرېدل، سړی مړ کړو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بددعا وه په حق کې الله جل جلاله قبول کړه. دې نه دا هم فهم کوي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بې ادبي، هغې ګستاخي، دا ګستاخي وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته بد رد ووایه او د لور په باره کې ورته داسې خبره وکړه. دا اوس هم الله جل جلاله نه برداشت کوي. مؤمن تم پکار دی چې برداشت یې نه کړي. کافر د خپله کا کفر سره وخت تېروي، خو چې پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي نو هغه قابل برداشت نه ده. نور به انشاءالله بیا بیانېږي. واخر دعوانا الحمد لله.